أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حجر مكية وهي 99 آية. سورة حجر دا مکی سورت تے او پدے کے 99 آیاتون دی او شپک پک رکوگانی دی. نزلت بعد یوسف او دا نازل شوی دی د سورہ یوسف نورست. الف لام را دا د حروف مقطعات ندی، مقطعات چې دا غي معنی کټ کړلی شي، یعنی دا ټکی چې کوم د سورتونو په شروع کې راځي نو د دې معنی صرف الله تعالی ته معلومه ده، او الله تعالی او د الله د پیغمبر په منځ کې راز دی، الله ته معلومه ده، د الله پیغمبر ته معلومه ده، بل چاته د دې معنی نه ده معلومه. د دې وجې نه علما صرف دا وایي چې والله اعلم بمراده، الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې خبره ده، بس د دې نه علاوه مخې ته څوک نشي تللی. تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه د کتاب، وقرآن او دا آیاتونه د قرآن مبین ښکاره دي، دا آیاتونه د قرآن او د کتاب ښکاره آیاتونه دي. نو د قرآن په مقابله کې بل کتاب ته کتاب ویل دا مناسب نه دي. قرآن داسې کتاب الله تعالی پیدا کړی دی چې د دې مناسب کتاب نشته دی، ځکه چې دا کلام د الله تعالی دی، د الله تعالی خبرې دي، د الله تعالی کلام دی. نو څنګه چې د الله تعالی مثل او مثال نشته دی، نو دکه شان د قرآن مثل او مثال نشته دی په دنیا کې. ربما ډیر کرتا یود الذین غواړي ها کسان کفرو چې کافران دي، لو کانوا مسلمین، کاش چې دی مسلمانان وي. نو دا افسوس او دا ارمان دا کافران کوي، وز دا افسوس او دا ارمان به دا کافران کله کوي؟ دنیا کې به کی کو په آخرت کې به کی. نو علماء دا په دواړو ځایونو کې دی افسوس کوي. دا کافران چې دي په دې مسلمانانو باندې په مسلمانۍ باندې افسوس کوي چې کاش مونږ مسلمانان وي. دنیا کې کوي، آخرت کې کوي. دنیا کې چې کله دی د مسلمان سره یو نعمت وویني چې د مسلمانۍ د وجې نه هغه نعمت دی ته میلو شوي دي دی مسلمانانو ته، نو دا کافران افسوس کوي کاش چې مونږ مسلمانان وي. لکه جنگ بدر کې چې کله مسلمانانو ته الله تعالی فتح او کامیابی ورکړله او 80 کسان د کافرانو غټ غټ سرداران د مردار کړل، نو دلته کې کافرانو زړه کې دا رالل، افسوس یې وکړو چې کاش مونږ د مسلمانانو ملګري وي، نو یو خدا چې مونږ به د هغې د ضرر نه بچ شو، دویمه دا چې الله تعالی به مونږ ته هم فتح او کامیابي راغلی وه او مال او غنیمت به مو ګټلی وو او نوم به مو ګټلی وو. ځکه چې په مدینه منوره کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا هغه وو چې هجرت یې کړی وو، مهاجرینو او انصارو کې د اوس او د حضرت زمیندار خلکو، او هغې ته الله تعالی فتح او کامیابي د مکې په غټو غټو کافرانو سردارانو باندې ورکړله. نو ظاهره خبره چې دغلته کافرانو بیا افسوس کو چې کاش مونږ مسلمانان شوي وي، دا کامیابي به نن مونږ ته هم چې کوم دی میلاو شوي وي. نو کافران دنیا کې هم چې د مسلمان یو نعمت د مسلمانۍ د وجې نه ویني، نو دی ورته خفه کېږي او زړه کې افسوس کوي چې کاش مونږ مسلمانان شوي وي. ځکه د دې مخې ته د کفر او د کلمې د کفر مثال الله تعالی د هغې پلیتې ونې سره ورکړی و چې د هغې جلڼې مضبوطې نه وي، بلکې بالکل د ځمکې د سر د پاسه یې زیلي وي. نو دا کفر د دې په دې زړه کې مضبوط نه وي. ایمان مثال الله تعالی د کجورې د ونې
او د هغې مضبوطې ونې سره ورکړې دي چې د هغې جرړې ډېرې مضبوطې وي، تنه یې اوچته وي او د هغې څانګې دا چې کوم دی بره وي. نو دقه شان د مسلمان په زړه کې به دا ایمان مضبوط وي. د کافرانو په زړه کې دي په خپل دین باندې کلک نشي ودرېدلی. که معمولي د مال لالچ دی ورله ورکو نو دوی پسې بیا خپل دین پرېږدي، مال طرف ته ځي. نو کافران دي په دنیا کې هم افسوس کوي چې کله د مسلمان سره د مسلمانۍ د وجې یو نعمت وویني. دویم قبر کې زنکدن کې چې کله زنکدن کې دي ته فرشتې راشي او دی دغه فرشتې وویني په حالت ته نزع او د زنکدن کې، نو په دقه ټیم کې دي ارمانو کې چې کاش مونږ دا کلمه ویلې وه د دې سختونه به نن بچ شي. قبر کې هم دا کافران دي افسوس کوي په مسلمانۍ پسې چې کله ور نکیر منکر راشي هغه ورته وي من ربک، ستا رب څوک دی؟ دوی وایي هی هی لا ادري، ما ته پته نشته. نو دقه ټیم کې هم دی افسوس کوي چې کاش ما کلمه ویلې وي او خپلې ګوتې خوري، افسوس کوي ارمان کوي چې کاش ما کلمه ویلې وي، ایمان مې راوړی وي، نن به ما د نکیر منکر جواب ورکړی. قیامت کې به هم افسوس کوي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله مسلمانان د ګناهونو د وجې نه دی جهنم ته لاړ شي، کافران به هم جهنم کې وي، نو دا کافران به د مسلمانانو له پیغور ورکوي چې تر کومې پورې الله غواړي د مسلمانانو به د جهنم کې پاک کي، تر هغې مودې پورې به په جهنم کې اوسي. د هغې نه پس چې کله الله تعالی اراده وفرمایي د دې د روکاګلو، په دغه ټیم کې به دا کافران د مسلمانانو له پیغور ورکوي چې ای مسلمانانو موږ کافرو، نه مو الله منو، نه مو رسول منو، نه مو قرآن او کتاب منو، نو موږ خو د دې وجې نه دی جهنم ته الله تعالی راوستي یو. نو دا راته ووایه چې تاسو ولې راغلي یې؟ تاسو خو دنیا کې د مسلمانۍ غټې غټې دعوې کولې، په پیغمبر به مو ننګ کو، د هغه سره هم محبت و، قرآن خو به وي، دغه رنګې چې کوم دی په الله مو ایمان و، نو تاسو ولې د جهنم ته راغلي وئ؟ د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي او به فرمایي چې د چا په زړه کې د ذرې برابر ایمان شته دی، مسلمان دی، د ذرې برابر ذره هغې ته ویلی شي چې هغه نور نه تقسیمیږي، هغه نور تقسیم نه قبلي، د هغې نه وړوکي څیز په دنیا کې نه ذره هغې ته ویلی شي چې هغه نوره وړه کېږي نه، چې دومره ایمان د چا سره وي الله تعالی به حکم وکړي دی د جهنم نه راوکاږي، د جهنم نه بیا راوکاږي او د جهنم دروازې هغه به داسې بندې کړلی شي، داسې به لیرې کړلی شي چې چاته به دا پته نه وي چې به د جهنم کې دروازه واو که نه. دقه ټیم کې به دا کافر افسوس کړي چې کاش مونږ دنیا کې یو پیره کلمه ویلې وي، لږ غوندګي ایمان مو د ځان سره د دنیا نه آخرت ته راوړی وي، نن به مونږ هم د دې جهنم نه وځو. نو دوی به خپلې ګوتې خوري د ډېر افسوس د وجې نه. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ربما ډېر کارته یود الذین غواړي دا هغه کسان کفرو چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش چې دوی مسلمانان وي. ذرهم پرېږده دوی لره یأکلو چې خوري ویتمتعو و پیدا حاصلي. نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي نبی علیه السلام د توحید دعوت ورکو، د توحید دعوت ورکو او د خپل رسالت دعوت ورکو خلکو ته، خلکو اونه منل، نبی علیه السلام ډېر زیات پریشانو. نو الله تعالی ورته وفرمیل چې پریشانه کېږه مو، د پریشانۍ خبره نشته دی چې کومو خلکو ته اونه منلې نو بس دوی پرېږده دي دنیا کې چې خوراک کي او څښاک کوي او د دې دپاره د عذاب وخت شته دی. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي چې ذرهم پرېږده دوی لره یأکلو چې خوري ویتمتعو او چې پیدا حاصلي ویلههم الاملو په مهلت کې ساتي الله تعالی دوی لره، په مهلت کې ساتي الله تعالی دوی لره. فسوف یعلمون پس زرد چې دوی به پوه شي، زرد چې دوی به پوه شي، الله تعالی دوی له مهلت ورکړی دی. نو الله فرمایل یأکلو چې دوی خوري ویتمتعو او چې دوی پیدا حاصلي، د دې دپاره یې پرېږده. دا د کافر کار د خوراک او څښاک مقصد ګرځول
د دنیا د ژوند نه پیدې حاصلول دا مقصد ګرځول دا د کافر کار دی. مسلمان به د دې نه پیدې اوچتي خو د سره به د خپل آخرت غم وي. د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې مسلمان په ځان سره اوږده امیدونه نه تړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام یو پیره په دې سر باندې یو لاس په سر کېښودو یو لاس یې داسې اوږد کو او وی فرمایل چې دا انسان دا په دې سر مې چې لاس کېښودو صحابو ته وی دا مرګ دی د مسلمان دپاره د انسان دپاره چې په دې سر ورته مرګ ولاړ دی او دا اوږد لاس مې چې اوږد کو نو د دې مطلب دا دی چې اوږده امیدونه دا انسان د خپل ځان سره تړلي وي. دا به کومه هغه به کومه کال له به داسې چل کومه بل کال له به داسې چل کومه او د ده په دې سر باندې مرګ ولاړ دی. یو پیره نبي علیه السلام داسې څلور ګوټه کرښه راکاږله او په هغې کې داسې وړې وړې کرښې راکاږلې او بیا یو کرښه یې نیغه چې کوم دی مخې ته وباسله. نو نبي علیه السلام صحابو ته وی دا ګیر چاپېره کرښه دا مربع چې کومه کرښې مې راکاږلي څلور طرفه دا د انسان ژوند دی. په دې کې دا وړې وړې کرښې چې دي دا حادثات دي د انسان دپاره، اکسیډنټ دی، بیماري ده، یو څه دي بل څه دي. دا په ده باندې چې کوم حادثات په دنیا کې راځي نو دا د یوې حادثې نه چې بچ کېږي بله حادثه ورته تیاره ناستي، بلې نه بچ کېږي بله ورته ناستي. نو دا د ده دپاره حادثې دي او دا کومه کرښه چې د څلور مربع شکل نه بهر ته وتلې ده نو دا د انسان امیدونه دي چې د ده د ژوند نه هم زیات ته د امیدونه دي. دا دیوی سبا به دا کوم بل ورځ به دا کوم او کال له به دا کوم فرشته ورپورې خاندي وي سبا د مرګ دی وي دې چې کوم دی د خپلو کیسو نه نه دي وزګار هلکه ځان دپاره د آخرت غم وکړه. نو اوږده امیدونه نو نبي علیه السلام فرمایي چې څلور څیزونه دا د بدبختۍ علامت دی. څلور څیزونه، یو دا چې د سترګو وچوالی چې سترګې چې کوم دی جاړي نه په څه باندې. بعضې خلک وایي زه ډېر کلک یم زه هېڅ ته نه خفه کېږم او په هېڅ څیز باندې مې د سترګو نه اوښکې نه ځي. نبي علیه السلام وایي دا د بدبختۍ علامت دی چې د ده د سترګو نه اوښکې نه ځي. مطلب دا د زړه سخت دی او چې زړه سخت دی نو د ده زړه کې بیا رحم د کوم ځای نه راشي. نو نبي علیه السلام وایي چې کوم سړی دې جاړي نه د ده په سترګو کې اوښکې نشته دی نو دا د بدبختۍ علامت دی. خامخا دې خپل ځان د ګناهونه رایاد کې وجاړي، خامخا دې په خپل تېر شوي ژوند باندې وجاړي. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې دوه قسمه سترګې دي چې په هغې باندې جهنم اور حرام دي. یو هغه سترګه چې کله یو نامحرمه زنانه را روانه ده او ده وکتل چې دا خو زنانه ده ده سمدستي ښکته وکتل. حدیث کې راځي په دې سترګه باندې د جهنم اور حرام دي. بله هغه سترګه چې د هغې نه د الله تعالی د یرې یا د الله تعالی په محبت کې د هغې سترګې نه اوښکه بهېدلي وي. او بله سترګه هغه دریشه چې هغه د الله تعالی په لار کې ضایع شوي وي یا د مسلمانانو د پیرې دپاره ویښه پاتې شي. او بل حدیث کې راځي چې دغه سترګو جهنم ته تلل داسې مشکل دي او داسې ناممکن دي لکه څنګه چې سړی د تینه پی ولشي او په دې تیکې دا پی واپس ننباسل دا څنګه مشکل دي دقه شان د دې سترګو جهنم ته تلل مشکل دي. نبي علیه السلام وایي چې دا څلور څیزونه دا د بدبختۍ دی. یو د سترګو وچوالی چې سترګې په څه باندې جاړي جړه ورله نه ورځي، د سترګو نه اوښکې نه بهېږي. دویم د زړه سختوالی، زړه سخت وي، په زړه کې نرمي نه راځي، په چا باندې ترس نه راځي، په چا باندې خفه کېږي نه. نبي علیه السلام په هر چا خفه کېدو، په ځناورو به نبي علیه السلام رحم کوو، په هغې به خفه کېدو، په انسانانو خو به خفه کېدو به په کافرانو به هم نبي علیه السلام خفه کېدو. یو پیره د یهودي جنازه روانه ده، نبي علیه السلام چې ورته وکتل سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابو ته د الله تعالی پیغمبر وي دا خو یهودي دی. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا یهودي دی خو زما امتي دی او زما یو امتي جهنم ته لاړو. په دې وجه چې دا یهودي دی او د یهودي د وجې نه د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شو. نو یو د سترګو وچوالی، دویم د زړه سختوالی او دریم د امیدونو اوږدوالی. دې اوږده امیدونه کوي نبي علیه السلام وایي دا هم د بدبختۍ علامت دی. او څلورم د دنیا حرص، د دنیا حرص دا هم چې کوم دی د بدبختۍ علامت دی. د دې وجې نه یو حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي چې د دې امت لومبنۍ طبقې چې کوم نجات موندلی دی نو هغې په څه سره نجات موندلی دی؟ په ایمان کامل سره
چې ایمان یې مضبوط او دویم د دنیا نه په ډډې کولو سره د دنیا نه په اعراض سره چې هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې هغوی د دنیا نه ډډه کوله او کامل ایمان ورسره و د دې وجې نه ورته الله تعالی چې کوم دی نجات ورکړی دی او ورته یې فرمیل دي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه ستاسو نه راضي یم او تاسو زما نه راضي شئ او د دې امت اخیری طبقه چې دا به هلاکیږي د دوو څیزونو د وجې نه اخیری امت د دې امت اخیری طبقه یعنی اخیری خلک موږ او تاسو یادي دا به د دوو وجو نه هلاکیږي یو د اوږدو امیدونو د وجې نه یو د ډیر شومتوب د وجې نه اوږدو امیدونه کوي او شومتوب دی پکې د الله په لار کې خرچ نه کوي نو د دې دوو وجو نه به دا امت اخیری حصه چې کوم ده دا به هلاکیږي لومبنی حصې ته الله نجات ورکړو د څه د وجې نه د کامل ایمان د وجې نه او د دنیا نه د ډډې کولو د وجې نه د اعراض د وجې نه او دا اخیری طبقه دا به هلاکیږي د شومتوب د وجې نه او د اوږدو امیدونو د حرص د وجې نه نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ویتمتعو او دوی پیدا حاصله کی ویلههم الامل او په هلاکت کې اوساتي دوی لره فسوف یعلمون پس زر د چې دوی به پوه شي وما اهلکنا او هغه چې مونږ هلاک کړي دي من قریة او هغه چې مونږ هلاک کړي دي من قریة د کلونه الا ولها مگر د دوی دپاره الا ولها مگر د دوی دپاره کتاب معلوم لیکل معلوم یعنی د هر امت د هلاکت دپاره الله تعالی یو نیټه چې کوم دی مقرر کړې ده د هر امت دپاره الله تعالی د هر خلکو دپاره الله تعالی یو نیټه مقرر کړې ده نو په هغه نیټه باندې به دوی هلاکیږي ما تسبق من امة اجلها وما یستاخرون نسوک مخکې کیدی شي یوه ډله د خپلې نیټې نه وما یستاخرون او نه یوه ډله د خپلې نیټې نه د خپل وخت مقرر نه وروسته کیدلی شي بس دی الف لام را والله اعلم بمراده الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې خبردار دی تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب و قرآن مبین او د ښکاره قرآن آیاتونه دي ښکاره قرآن واضح قرآن نو قرآن دا حق د باطل نه جدا کړي دي او حرام حلال د حرامو نه جدا کړي هر یو چیز واضح بیان کړي دي ربما ډېر ځله یود الذین غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش چې دوی مسلمانان وي ذرهم پرېږده دوی لره پاک حبیبه یاکلو چې خوري دوی ویتمتعو او پیدا حاصلي ویلههم الاملو په مهلت کې ساتي دوی لره یعنی مهلت ورکوي الله تعالی دوی لره فسوف یعلمون پس زر د چې دوی به پوه شي وما اهلکنا او هغه چې مونږه هلاک کړي دي من قریة د کلونه د کلو والونه الا ولها مگر د هغوی دپاره کتاب معلوم لیکل مقرر په خپله نیټه مو هلاک کړي دي الف لام را والله اعلم بمراده تلك آیات الكتاب وقرآن مبین دا آیاتونه د کتاب او د قرآن ښکاره آیاتونه دي دا آیاتونه د کتاب او د ښکاره قرآن آیاتونه دي ربما ډېر کارته یود الذین غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش چې دوی مسلمانان وي ذرهم پرېږدئ دوی لره یاکلو چې خوري ویتمتعو او دوی پیدا حاصلي ویلههم الاملو په مهلت کې ساتي دوی لره یلههم الاملو په مهلت کې ساتي دوی لره فسوف یعلمون پس زر د چې دوی به پوه شي یعنې الله تعالی دا خلق په مهلت کې ساتي مهلت وله ورکړي وما او هغه اهلکنا چې مونږ هلاک کړي دي من قریة د کلو والونه الا ولها کتاب معلوم مگر د دوی دپاره نیټه معلومه وه لیکل معلوم سبحان الله بحمده سبحانک اللهم وبحمدک
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام